ضرورت کپڑا مکان خوراک سورلی خدا هغه ضرورت دي چې په دې کې موږ سره کافر هم شریک دي. که کپڑا زما او ستا ضرورت دی د کافر هم ضرورت دی. مکان او خوراک او سورلی که زموږ ضرورت دی د کافر هم ضرورت دی. یو به حیثیت مسلمان زموږ ضروریات دی. به حیثیت مسلمان د یو مسلمان د ټولو نه ډومبې ضرورت علم دین دی. به حیثیت مسلمان د یو مسلمان د ټولو نه ډومبې ضرورت عالم دین دی، ځکه علم دین به د عالم دین نه زده کوي. به حیثیت مسلمان د یو مسلمان د ټولو نه ډومبې ضرورت د دین مدرسه ده، ځکه دا علما په مدارسو کې پیدا کیږي. د دې وجه نه نن مسلمان ته پته نشته چې مدرسه څه ته وایي. یهود نصارا او غیر مسلم ته پته ده چې مدرسه څه ته وایي. نن موږ دا د ثواب یو کار ګڼو، لکه څنګه چې د ثواب نور کارونه دي، که دې وکړل ثواب دی او که دې ونه کړل نو ګناه نشته. موږ مدرسه هم داسې ګڼو، حالانکه داسې نه ده، بلکې د دین د تمامو شعبو بنیاد مدرسه. نو الحمدلله په دې علاقه الله جل شانو فضل کړی دی، زی په زی الحمدلله مدارس. بیا خوش قسمت هغه خلک دي چې د چا د کور افراد الله براه راست په دې خدمت کې لګولي، یا پکې زده کړه کوي، یا پکې ښودنه کوي، او یا د دې خلکو خدمت کوي. د دې وجه نه د یو پلار صحیح چې د په کور کې الله هغه بوټي او شجره نال کړه چې د هغې سلسله رستو نبی علیه السلام ته رسېده. د یو پلار دپاره د الله په ذات مې قسمي، یو پلار خپل بچي ته د دې نشي ورکولی چې دې عالم دین جوړ کړي، ځکه چې په انسانیت کې د ټولو هغه خو د نبوت ده، خو نبوت خو کسبي سیز نه دی چې څوک په محنت او په دعا حاصل کی. د نبوت نه پس مرتبه د علم دین ده. حدیث کې راځي اول من یشفع یوم القیامت ثلاثه، د قیامت پر ورځ چې د خلکو شفاعت کوي نو درې قسمه خلک به کوي. نو د ټولو نه ډومبې مرتبه الانبیاء، انبیاء کرام به کوي. ثم العلماء، بیا دویمه مرتبه د علماء ده. ثم الشهداء، او بیا د شهید د لوی مرتبه ده د عالم نه پس ده، ځکه د شهادت په دې لوی مرتبه چې دی فایز شوی دی د دې بنیاد هم د عالم علم. په دې انسان هر څومره شکر ادا کړي دا کم ده. کم خلک الله په دې لین کې ولګول، د دې نبی علیه السلام په دې وراثت کې اول خو مونږ ځان ته وګورو چې آیا د دې قابل یو که نه. بیا هغه پلاران چې د هغې بچي الله په دې کې ولګول، نو که سړی خپلو ګناهونو ته وګوري، خپلې کمۍ او کوتاهۍ ته وګوري، مونږ د الله د نبي د وراثت په دې سلسله کې الله شمار کړي، دا خو ډېره لویه خبره ده. بنده خپل ګناه ته ګوري نو وایي زه خو د دې قابل نه یم چې خدای مې په خپل کور کې پرېږدي. دا پښتو یو مصره ده، وایي مبارکي راکړئ علما، د تهمتونو سره یار قبوله کړم. انسان خپلو ګناهونو کمو ته وګوري، دا د الله جل شانو څومره احسان. نو د یو پلار بچی عالم جوړ شي، دا خو د الله د طرفه ډېر لوی احسان دی. په زه وایم په دې دور کې چې د یو پلار بچی نفس دیندار هم شو، دیندار شو، اصل انعامونه خو به ورته په آخرت کې ملاویږي، خو په دنیا کې هم درې نقد انعامونه دته ملاو شو. درې نقد انعامونه، یو دا چې د چا بچی نیک عمل او صالح شو، د دې پلار مال محفوظ شو. ځکه دا به هم تاسو کتلي اورېدلي چې ایله هلک راځوان شو او د مور پلار د خون په سینې د ټول عمر کمایي او جمع پونجي والوزوله. دا واقعات په مخې ته یې که نه، په نشو کې مبتلا شو، په څه کې مبتلا شو. د چا بچی چې دیندار شو عالم، خو وروستو خبره کوه خو لویه خبره ده
چې دیندار هم شو د دې پلار مال محفوظ شو، د چا بچی چې دیندار شو د دې مور او پلار عزت محفوظ شو. دا واقعات په هم ستاسو مخې ته ډېر د عزت خاندانونه، ډېر د جرګو خلک د خپلو بچو د وجې نه بې عزته شو. بچی دیندار نه و، په خپل عزتمن سړی و، په خپل نیک سړی و. مونږ یو ځای کې سفر کې راتلو، نو یو ځای کې مونځ ته ودرېدو، یو مسجد ته. نو هغه مسجد کې چې مونځ مو وکړ، نو چې بهر راووتو نو داسې خلک خپل منځ کې ګڼه ګڼه کېدل لکه چې لږ ساعت مخکې څه چل شوي. نو ما تپوس وکړ څه چل دی؟ وایي جي دلته لږ ساعت مخکې جګړه وشوه. په څه جګړه وشوه؟ وایي دلته په دې مسجد کې مؤذن دی اذان کوونکی، خلک یې کلي والا اذان ته نه پرېږدي چې ته به اذان نه کړې. ما خلک یې اذان ته ولې نه پرېږدي؟ وایي د بچي نه د بدنامۍ څه کار شوی دی، نو خلک ورته وایي چې ښه ستا بچي به دا کارونه کوي، ته به موږ ته اذانونه، ته موږ ته اذان نه شي ویلی. ما وی مؤذن خو نیک سړي، اخو بچری د خپل بچی په دې بد فعل خوشاله نه، لیکن دا بچی د وجه نه یو عزتمن سړي خپل عزت کوي.